اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. تیر کلاس کې زمون خبره اتره چې نه هغه د دې ځای پوره شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه د هجرت په نیت باندې د کور نه راووتو او په خپل ځای باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی الله عنه ته دا مقرر کو. حضرت علی رضی الله عنه دا هدایت بیان کړل چې راته چې کله سبا را پاسې نو دا امانتونه چې دا خپل خپل ځای ته ورسه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شاته دروازې په طرف باندې د حضرت ابوبکر صدیق رضی پورته لاړو او هغه خبر په تیر کلاس کې شو چې ابوبکر ته وی چې ته ما سره بلار شي او هغه دو خان ساتلو لري لپاره هغه دو خان چې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غنه په پیسو باندې یو تی واغستو او چې دا د کې خپل پیسې چندا لګو او دوی د مکه مکرمه نه راووتل. الته کې کافرانو چې کوم منصوبه جوړ کړو د پیغمبر اسلام خلاف چې اردو بمنګ قتل کوو نو الله پاک دا دی هغه د په خاک کې ملا کو هغه به کامیاب نشو. دو بلار باندې را روانو نو دې ځنه دوی چې دغه شو غنن دا 27 سفرو لکه په محرم کې پیغمبر اسلام اراده کړو او په 27 سفر په باندې دوی چې اندار اوتل دغه نه د خپل کور نه راوتل 27 سفر او 14 نبوي چې دا 27 سفر باندې د کور نه راوتل. یو دغه په دې کې دا چې دا رسول رضوا نو دو قولونه دي بده کې یو دا چې د پیر په ورځ باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوتل او ببل پیر باندې چې د مدینه منوره ته داخل شوی. دویم قول بګی دا چې د جمعرات په ورځ باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوتل او د پیر په ورځ باندې یعنی لس ورځې بعد دا مدینه منوره ته رسیدل. تطبیق په باندې کې دا دی چې پیغمبر اسلام راوتل د جمعرات په ورځ باندې دی خو دا درې ورځې چې کوم دی جمعرات جمعه هفته اتوار د پیر ورځ باندې بیا پیغمبر اسلام دا درې ورځې په غار سور کې تیر کړې دي او دا غار سور نه چې نو بیا اخو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نو دا د پیر په ورځ باندې دا روان شه دا په تطبیق دی رسیدل خو د پیر په ورځ باندې دی او د 12 ربیع الاول باندې او سو تاریخ براش ان شاء الله. خو روانګي کله شوې ده نو په دې کې دوه قول دي. یو قول دا چې د پیر په ورځ باندې روانګي شوې ده او دویم دا چې جمعرات په ورځ باندې تطبیق پکې دا چې جمعرات په ورځ باندې پیغمبر اسلام د خپل کور نه وتلو درې ورځې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غار ثور کې تیر کړل او بیا راوی نه بعد د پیر په ورځ باندې د غار ثور روانګي شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر رضی الله عنه دوانه چې دا روان شول د شپې ټیم کې دوی چې دا وتلو او بلاره باندې چې دوی کړتل غار ثور ته نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با کله د پیغمبر اسلام د مخ کې دوه کله به شاته کې دوه کله یو خی طرف ته کله غز طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل جدات سب کله یو طرف ته کېږي کله بر طرف ته کېږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې ما ته دا خطر راشي چې تاسو سره یو ځای روان یم نو زماز له کې درش چې را کافرو ما پتا ما د شاده نه حمله چرته وږي نو زستانه شاته شم چې را حمله په ما باندې وشي پتا سو باندې ونشي او چې کله زستا د شاته زم نماز له کې درشي چې را کافرون پتا باندې مخ کې چرته حمله ونه کی نو زس تاسو نو مخ کې شم او زم چې د حمله په ما باندې کافرانو کی بیا خی طرف ته غس طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه به نه پرې خدو چیرې یوازې نه پرې خدو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف رسي نو چې تکلیف لول په ما باندې راشي. ادینه بعد بیا غار ثور ته چنده لاړ غار ثور چې کنه د دسي غر ده په غر کې دنه نه دسي یو غار د الله پاک دې موږ بار بار بوزي او پرو صحت باندې په ځواني کې چې موږ لړ شول ته کې دا ټول ځګونه موږ بیا بیا وینو نو الته کې چې تاسو کله او د پاک بوزي تاسو نه کنه نو غار ثور د سری کنه چې کله لپاس سره ودی کې د سلاندې یو خاخ اند کې دی آی کې دغه شي نو لاول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا غار ثور ته ورننه وته او په خپل کپڑا باندې غار ټول چې دا پټ کو او پاک کو بل په کوم ځای کې چې سوري وکنه نو هغه سوري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا پاکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الهه چې دا کول چې تاسو را کوشي دو سوري چې دا پاتې شول انور سوري چې دا پټ شي په هغه دو سورو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په یو کې چې دا خپل کپڑا نه دا پرتوګه مطلب هغه زمانه کې چې کم تهبن لنی هغه لنګ اگې وشلو اگې نه زغرو کو هغه پای باندې یو سورې پټ کو یو سورې اوس د سوچ پای کې نور سونو چې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا پټ کړل نو په خپل باندې خپل چې پای باندې کې خودل خپل پای باندې کې خودل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې تاسو آرام وکړئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل باندې سر کې خودو آرام وکړ. اوس په دې کې په دې غارونو کې په دې غار کې التکه چته عمر
یا بل یو ظاهري رسیدو چې هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دراوتو لاري کتل لار خورته نه او صرف دغه یو لار وجود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه خپل نه دی وچی چلو او پایږي هغه زهر دومره دغه شول چې حضرت ابوبکر صدیق نو چې زمان د خپل د مسعود زمان د خپل ماتيږي خو حضرت ابوبکر صدیق حرکت نه کوي ډکې دي نو زکه وی کزه وړه پیغمبرانو د حضور صلی الله علیه وسلم آرام به خراب شي او خوب به خراب شي دیګه حضرت ابوبکر صدیق د سرګونو اوخ کې روان شوي د اوخ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک باندې ولګي چې دا غینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سترګې ښکار شولې او ورته چې دا ولي نه ورته چې دسه ما سسیز دی واغه زوج چلم پیغمبر اسلام ته سره خوله مونږ نو په ما دی ول نه راخول چې رسو آرام خراب نشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دم کو پای باندې خپل لاړې مبارک ولګولې او خدای پاک هغه جوړ کو درې شپې چې دي ندو په دې ځکو بل دا کنه چې حضرت ابوبکر صدیق عنه د لور وا اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنه او د یو زوی عبد الله ابن ابي بکر نوم او یو د غلام عامر ابن فهيره عامر ابن فهيره دا عامر ابن فهيره د اولنی مسلمانانو کې د اسلام چې د بیا وروسته راوړل د یو کافر غلام او په دې ځای ظلمونه کول دا واغستو هغه او آزاد کو عامر ابن فهيره دا حضرت ابوبکر آزاد کړه غلامو یو محمد ابن ابي بکر او یو اسماء بنت ابي بکر دا هاي کسان دي چې کوم په دې هجرت کې ډېر انوالو دي کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دا کدي محمد ابن ابي بکر بدا چل کو کنه دا حضرت ابوبکر صدیق زوی چې کوم چې کله با ما خام شو نو د خلکو ته د کوم خبرې چې به خلکو د پیغمبر علی السلام مبارک د حضرت ابوبکر مبارک د مسلمانانو مبارک به کوم خبرې کولې نو د چې بکله د شپې خلکو د شونډې بارغه او پیغمبر علی السلام ته به دا خبرې چې دا به رسولې عامر ابن فهيره د جنن د غړي بيزي وي د حضرت ابوبکر نه او هغه غړي بيزي بده د شپې چې دا به راوستلې او پیغمبر علی السلام ابوبکر په پي چې دا به د خپل پای باندې خپل ژوندۍ ته د درې ورځې او اسماء بنت ابي بکر دا جنن د پیغمبر د حضرت ابوبکر صدیق عنه لور وا او دی با خوراک جنن دا به راوړو او دا به پیغمبر علیه السلام لو دا له ورکول نور به دی به هیڅوک نه خبر په پټه باندې جنن دا بدل ادو په دې غار کې دسو درې ورځې او خدای پاک یو دغه چې جوړه دا مقرر کو او په غار باندې خپل جالي جنن دا ورکول او یو روایت کې دا راځي چې په دغه ځایمانه الله پاک یو ونه چې دا راخکار کړل او په هغه ونه کې د کوتر یو جاره چې نه هغه پکې دغه شو هغه پکې هغه واچولې نیو پیرا دا کافرانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تلاش کې چې دو چې کله لاړل درته په غار سور کې دغه نو الته کافرانو ته پته ولګی دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوتل له تیر کلاس کوم ویلو او پیغمبر اسلام چې کله لاړو دغه ته او لاړل کافرانو چې کله تماشا وکړه په کور کې نو په کور کې حضرت علي رضی الله موجود دي دو په وحال ټکول باندې هغه را پاسو ویوړو دغه ته خانه کعبه ته او ډیر وال ټکول سره کول چې تمو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر راکاوي ما څه کو پیغمبر سلام متن دی معلوم ډیر وال ټکول سره کول خو اس خبر ورته کو نو بیا دوی ته دا اعلان وکړو چې څوک د حضرت ابوبکر رضی الله عنه او یا د حضور صلی الله علیه وسلم سر دا ژوندې یا مړ راوړي نه ته به سل او خانو امر انامي سل او خانو امر انام وي او دریو لپاره خلق جندا ور پر شول دا کافرانو چې دینو دورال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوال او دا کافرانو چې دو بر چې کنه بر بغار په سر باندې ودرېدل حضرت ابوبکر فرمایي چې کدو خپل خپوت هم کتلې وې کنه نو دو بم لیدلې او دا یو دا به دا خبره مان دا شوله چې محمد ابن ابي بکر ځان چې بکلتلو او دوله به دا خبر ورو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عامر په اکړو چې کله دې راځي نو ته د خپل ګډي بيزي په عقل را باندې راولې با نو چې ګډ د محمد ابن ابي بکر د خپل په کوم ځای باندې پرتی وین د خپل چا به جوړېدل نو چې کله د ګډي بيزي بتلې په باندې نو هغه خپل چاپونه به ختمول دا نو چاته بلار نه معلومه خودو په دې دغه باندې لکه هغه زمانه کې خوري قافیه شناس خلکو ناغوی د سنه دا خبره معلومه کړو چې ربي اسلام ته بلی لار منتل نو چې کله دوی د غار خواته راورسېدل نو هغه حضرت ابوبکر نو وېریدو او ابوبکر په ځان باندې وېریدو بلکې په حضور صلی الله علیه وسلم باندې وېریدو ځکه چې مخکې ما تاسو ته چې راغو دتلو انداز چې کله مخکې تلو کله ورسېدلو چې حضور صلی الله علیه وسلم د څوک نقصان ونه رسي
نو ده خفه شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې دا وسکیږي دوه خپل قوت مقدل نه دوه منګه جندا بویني نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل ما ظنک یا ابا بکر باثنين الله ثالثهما اے ابو بکر دا دوه کسانو په باره کې څه خیال دی چې الله وسره دریم دی مطلب موږ دوه کسان یو او الله پاک زمون سره دی او دوباره کې الله پاک قرآن مجید آیاتونه نازل کړل چې اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا چې ته دا یریګمو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل صاحب ته ملګری ته د دې وجه نه حضرت ابوبکر صدیق صحابیت د قرآن مجید نه ثابت ده بعد لکه شیعاګان یا نور کم خلق دي هغه د حضرت یو خدای صحابیت نه مني بل هغه چې کوم مرتبه الله پاک ورکړي دا خصوصا رقم مرتبه ورکړي هغه مرتبه نه مني نو حضرت ابوبکر صدیق عنه خو خپل مال خپل جان او خپل اولاد د ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پر وقف کړو جان خدای چې بخپل باندې د مرګ نه چې ټول خلک د پیغمبر سلام خلاف ته او د وسر روان دي اولاد د جماعت سوې غلام لوري او زوی دا ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خدمت کې لګي دي او جان مال دې څه کنه چې حضرت عائشہ فرمایي چې د سره 40000 درهم کله چې د اسلام کې داخلو 40000 درهم وسره او دا 40000 درهم د فسوق لکه کله به یو ځای او کله به غلامان غستل او د الله په لار کې چې دا به د خپل او د خپل مال به ټول پیغمبر اسلام باندې لګاو صرف 15000 درهمونه د سره پاتې شو او رسول ان شاء الله راشي کله مسجد نبوي کې زمکه غستل مسجد نبوي لپاره نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وبکر چې تاسو په دې مال ورکا نه 15000 روپۍ هم هغه 15000 درهمونه دا ولګول نو خپل مال خپل جان خپل اولاد د حضور صلی الله علیه وسلم د لپاره جهندا وقف کړو د دې وجینا الله پاک د صحابیت د قران مجید نه ثابت کو چې اذ یقول لصاحبه او که یو کس د بل صحابي نه مې کافر کیږي نو او کله وی چې حضرت ابوبکر صدیق نه منما دې په دې معنی کافر کیږي ځکه د صحابه کرامو د ټولو اوچت شان دی خو په ټولو کې حضرت ابوبکر صدیق هم د ټولو اعلی اوچت دی ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دوه نه کړی یو حضرت ابوبکر دغه حضرت عمر رضی الله عنه فرمای چې لکه کم شپه باندې چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خدمت کړل په دې غار سور کې وای زه دا غواړم چې زما څومره عبادتونه دي کنه څومره عبادتونه ما کړی د اسلام نو د مرګ پورې دا ټول د ابوبکر نو واخلي او صرف د یوې شپې او د یوې ورځې ثواب دي ماته وبخي د یوې شپې او د یوې ورځې ثواب دي ماته وبخي د کم شپې نشپه وای دا د کم چې د غار سور کې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کم په تکلیف باندې شپه کړی دا چې لکه یو خدا کنه چې ټول دنیا سترګې په دوه باندې او ټول دنیا خلکو د دشمن دی او حضرت ابوبکر دا ملکیتیا کې دا سرزی او دا سفر خپل ارس چې دا کوي او دویم د کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دا د ورځې غزي کړی دا چې کله حضور صلی الله علیه وسلم وفات شو نو حضرت عمر نه منله چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې دا وفات شوی دی او نور صاحب او دا اعلان وکړو حضرت عمر تور راوست حضرت عمر چې چا وی چې حضور صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو زبن دا نصر وهمه حضرت ابوبکر صدیق نام ورته فرمایل چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې دا وفات شوی دی کتا سو په الله باندې ایمان نه وړي نو الله پاک ژوند دی او الله پاک نمري کتا سو په حضور باندې ایمان نه وړي چې حضور مرشد دی وړي خو په خدای قسم کچا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې زکات ورکوو او خان ورکول دا غي سره پړای ورکو اوس سره پړای نه ورکې کنه زبر اوس سره د جهاد اعلان کوم نو ټول صحابه کرام په دې باندې ډاډه شول او دا د دې ورځې ثواب چې کم دی د حضرت ابوبکر عنه وې د دې ورځې ثواب او کوم شپه چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره په غار سور کې کړی دا د دغه شپې ثواب کړي مان لاقي کنه نو زه ورته ټول عمر د عبادتونو چې دا ورته مخم نه دا حضرت ابوبکر فضیلت ته چې خپل هر څه چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لپاره چې دا لګول دیونه الله پاک د مبارک د آیتون نازل کړ کوم چې قران مجید کې کنه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه وايده ها دو درې ورځې درې شپې چې دا په غار کې تیر کړل د دې بعد دو درې غار نه چې دا بیا راووتل د غار نه راووتل نو د عربیات عقبه چې کم دی کنه د په ذل حجه کې شو ذل حجه په محرم کې پیغمبر سلام اراده وکړه الله پاک ته د وته حکم لانه وشوي نو محرم او سفر د ستیر شو په یکم ربیع الاول باندې یو روایت دار چې د مکه مکرمه نه راوته چې کوم چې جمعرات ورځ باندې کیږي جمعرات ورځ نه د یکم ربیع الاول نه دو چې اندار را راوته خا دا ما تاسو خبرې کې دا خبرې وکړه چې خو د پیر پر ورځ راوته د جمعرات او تطبیق بکې ده
اوس په لار باندې کله چې دوی د غار ثور نه جری کنه اوس مکه مدینه منوره ته ځي نو په لار باندې یو څو واقعات شو هغه واقعات یو پای کې واقعات جننده شو د معبد رضی الله تعالی عنها قصه د معبد رضی معبد رضی الله تعالی عنها دا یو صحابیه وا چې دو په لار باندې جننده کور راتلو او دا ډیره مهمان نواز خزوا او ډیر زیاده معززه او شریفه د هغه زمانه زنانه خلق با چکله په لار باندې تل نه دو کړه کجوري د دو کړه اوبا دا بس کله خلق به کړه دمه کوله نو کله چې ابو بکر رضی الله عنه او حضور صلی الله علیه وسلم دا غوانه په لار باندې روانو نو دا د خیمه نه بهر ولاړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ازد اوغند پوسو کو چې د خوراک سي نو موږ لرا کاږي چې موږ ورکو د خوراک هیڅ نشته وینو بشته نه سکجوري شته نه بل څه چې بای باندې موږ تاسو من مستته انده دو چې راوندل په ګوټ کې یو بيزه ولاړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی دا بيزه د چا د ودا زمونږ ده ودا ول ودا کمزوري ده وی پي کوي ویننه دا ګرځیدې نشي نو پي برسوږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا را دی خوږي پیغمبر سلام کلمه ویله او داګه هغه دغه تیولې لاس ورړو داګه شی پي چې اندار وته پي چې راوته او پیغمبر سلام په خپل باندې وسکل او حضرت ابوبکر رضی الله عنه باندې وسکل په دې معبد یو خبره ده چې د دو د ځان سره کله درې ورځې تیرې شوې کنه نو دوی یو کس سره دا مقرر کړو عبد الله ابن اریقط دا غرمو عبد الله ابن اریقط عبد الله ابن اریقط تدنمو د چې کنه د کافرو د بعض روایتو کې دا معلومیږي چې د بیا ورستو اسلام راوړل دي او بعض دا معلومیږي خو اکثر دغه چې د اسلام پته نه لګي نه راوړل نو د پیغمبر علیه السلام ابوبکر د مقرر کو په پیسو باندې چې دې کنه د لار معلومه د مدینه منورې لار ورته معلومه یو د مدینه منورې ولارې دي یو عام لار او پای باندې به عام قافلې چې کمتلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر علیه السلام دوته چونکه دغه دوته خطر وا په عام لار باندې ځکه چې خلک زینو په دې لار باندې بزي نو دو په عام لار باندې چې دا لار نړو بلکې په ساحل سمندر باندې په ګران لار وا چې هغه د عام لارې نشپ و میله فاصله کې وا نو هغه دون لري وا نو په هغه لار باندې دوی چې دا لاړو ان شاء الله چې خدای پاک مقرر کړل او دغه لاړو چې اسلام آباد کم چې البرهان مرکز دینو ال د کې سیرت ماډل دي لکه څومره چې په سیرت کې دا واقعیت دي کنه نو دا غي پروس کل چې کړه دا سیرت دا ختم شو کم فیس 3 شو هغه ختم شو نو دا غینه بعد بیا وی دا د اور کو چیرې هر سیرت والا کسان چې کم دي دا هر ذلی چې کم سیرت والا کسان دي نو هغه یو دغه بزانو غوري کې یو عنوان بخوخ کې او پای باندې بزانه لکه دغه جوړ کې ماډل به جوړ کې او ځانه به دغه جوړ کې نو چا په غزوه بدر باندې روک کړه چا په اوهد باندې روک کړه زمونږ د کم ملکن چې کم دغه حواله شو ملکن ډیویژن دا کم سیرت مجلس شو نن دا حواله شو چې تاسو په کې د هجرت د لارې دا کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کوم لار باندې تللی او عام لار کومه ده هغه ملګرو ډیر زیات پیژان کړول او پای باندې چې کوم عام لار د نو پای باندې شنه لایټونه چیندا لګولو اکم چې لکه دغه لار د کنه نو پای باندې سره سره لایټونه چیندا لګولو بیا په لار باندې دا کوم واقعیت شو لکه د نو معبد واقع شوی دا رضی الله تعالی عنها بیا د بوریدا اسلامي شوی دا بیا اقبل واقع شوی دا کوم واقعیت راغلي کوم زګونه راغلي ټول د بګی اشاره شوی دا ان شاء الله چرته زبیت اوس ته ویډیو کې چرته بیا موږ سکرین چرته ولګو یا دغه نو تاسو په بیا پای کې وخمه نو هغه د ماډل کې ټول دا خبر واضح کیږي چې په کم لار باندې عام لار کوم دا او پیغمبر سلام په کم لار باندې لو دې کتابونو کې لیکلي او په دې مندونه سره نه پويږي چې لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاول یمن طرف ته لاړو د یمن نه بیا مغرب طرف ته لاړو بیا ساحل سمندر چې کوم نه لاړو چې په عام لار باندې بیا د مغرب نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شمال طرف ته چیندا روان شو چې عام لار نه غټي روغ دي ان شاء الله کوم ماډل لري تاسو بیا آی کې بیا نو دا عبد الله ابن ورقه نه کین د مشرکو حدود ځان سره دا ښکړو نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره یو ابوبکر نو یو دا عبد الله ابن اریقط عبد الله ابن اریقط او بدی عامر ابن فهيره کې جنن دا اختلاف ته خو اکثر روایتونه داري چې پیغمبر سلام سره عامر تلین دا وسره هم موجودو عامر وسره هم دا موجودو او دري او خان چې دینه دا د دو سره وو خان خو یو دا حضرت ابوبکر دان هو اج کوم وو خان ساتریو کنه نو دو دا سره خبرو کړه عبد الله ابن اریقط سره د اگر چې مشرکو خو لکه با اعتماد سره
با اعتماد سره د دې دغه سره تعلق د مخ کې نه د ابوبکر نو د سره خبرو کړ چې ته منګه مدینه منورې ته دا ورسه رهبر نه دین دا معلومه کې چې د غیر مسلم سره لین دین کول چې دا جایز دي چې کله دا اسلام ته نقصان دا نه او ته دغه ورکه کم د چې کرایه د اجرت دا ورکه دا جایز دي نو په دې معنی عبد الله ابن ورقه د دوی سره روان شو نو چې کله دوی د امامت کوړه ورسېدل نو هغه د خوراک سو غوتل هغه سره خوراک سنو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بيزره غوتل داګه نه شي په چنده درکړل او هغه مسکلو په کور والا باندې مسکلو پټول دغه باندې خاندان باندې چنده درکړل پیغمبر اسلام هغه ته بيزه حواله کړل او پیغمبر اسلام دا غوینه لاړ روان شو په دې کې د ام معبد خاون نه کوړه ته دا دونه پیدا کم زین رالو او چې دا دی بيزي وکړل وی دی بيزي څنګه دا خو دې سوي چې دا خو ګرځیدل نشولا ناغي ورته چې دې یو سړی چې نن دا راغلو او هغه په کلمو ویلا او بیا راغی نه چې نه دا دغه وکړو وېسو کو نو هغه په اشعارو کې یو دغه دار چې دی اشعار ویلي دي د ام معبد اشعار ویلو او دویم قول پکې دا دی چې ام معبد اشعار نو ویلي بلکې یو غیبی आवाज راغی چې لکه مطلب आवाज راتلو وسړی نه ښکارېدو چې دا څوک دي او په هغه اشعارو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول هلیه بیان کړی دا شمایل چې دغه سپمنس کې خبره ان شاء الله شمایل درس یې کنده حقیقم په جمعې په ورځ باندې جمعې په بوزه کې خدمت بخل نه مسعودن منځنه بعد به القرآن کې استاد دی زاهد سے بنا هغه د شمایل ترمذی درس کوي ها او د اوس په دې روزه کې پته لګي چې څه ټایم کلاس دی هغه پناه دی قبلس دی خو او یوټیوب باندې هغه ډایرکټ کلاس اخلي د شمایل نو هغه شمایل کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هلیت څومره صورت د پیغمبر اسلام دا بیانې نو د ام معبد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هلیت خپل خاوند ته دا بیان کړو په دغه موقع باندې د چې د ایمان هم راوړل نیو بل را باندې واقعیت نن دا شو دیم بل را باندې واقعیت نن دا شو د دغه سراقه ابن مالک ابن جوشم سراقه ابن مالک دا سراقه ابن مالک چې کنه د خپل واقعا بیانې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر واوریدله چې د کافرانو دا اعلان چې دا کړی دی چې چا د حضرت ابوبکر ځان هو او د حضور سلام سر چې دا مړ یا ژوند راوړو نه دا بسل ان اصل او خان چې دا به په انعام کې چې دا به ملويږي سل او خان چې دا به ملويږي دی وی د خپل باندې اسلام وروړل د خپل واقعي بیانې چې دی چې په یو مجلس کې ناسوما یو سړی دا خبره وکړه چې ما د ساحل سمندر باندې مطلب سمندر غاړه چې کوم دا نو بدی باندې ما دوه کسان ولیدل یو سره بل کس وغه طرف روان چې دا ګوره پیغمبر علی السلام وکړو نو سوراقوی چې زه خو پوښم چې دا غدي خو ما دا خبره ظاهر نه کړ چې دا پیغمبر اسلام نه ځکه کما دا خبره ظاهر کړو نو انعام له بدل ما نه مخکې تلو نو دا خبره وای ما دا کله مې چې رسول بې دا نه برواني نو دا خپل ځل کې دا خیال وکړو چې دا هغه کسان دي او ځان ته یو تیز رفتار اس سلندر واغستو او په منډه باندې لاړو چې زمانه چته څوک مخ کې لاړ نشي او دو په منډه باندې جنن دا ورسېدل سمندر غاړي ته چې کله دو د لری نه ولیدل چې دا خو حضرت ابوبکر دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی نو دی خوشاله شو چې دا اوس خیر سره انعام وزوس حاصل کما او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دی ولدو نو دوه روایت دي یو روایت دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خیری وکړي اللهم صرعه یا الله دې را گزار کا او دیم دا ده چې اللهم اكفنا بما شئت یا الله ته زمونږ کفایت وکړي ته زمونږ حفاظت وکړي څنګه چغواړي و چې څنګه د پیغمبر اسلام خاطر انځې شو د الله پاک پزماکه کې خخ کو دغه نه اسدا دغه واګه دا پزماکه خخ د ډیر زیات دغه کو زور ولا کو خو هغه نه روانه وته دته پته ولګی چې دا هو تاسو ماته خیری کړی دي پیغمبر علیه الصلاۃ او وردایوي چیرته الله پاک نو سوال وکا چې ما چې نه دا راو بسي پیغمبر سلام ورته عزت او راو بسي کوته مت خپل اراده و او ورته زما خدای اراده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه او د خدای پاک ته زنده راوستو د لګوټه سوچ وکړو خو بیا انت کې سلو خان او 200 خان ورته ملاویدل جوبې په دویم پر باندې بیا د اراده وکړه چې دا څنګه اراده وکړه نو جوبې دا پیج نه دا اسه ورننه ودرې او دې ډیر زیات دغه شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی چې وس مینتون ورته کول د خپل رشتہ داري لري واسطي ول ورکولې چې تر الله ته سوالو کې چې مارو بس یو زبیا نکوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دته دعا وکړه او دې راوستو
او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو خبر وکړه چې سراقه په هغه وخت کې بستا سهالي چې کله کسرا او د قیصر او د کسرا غا محلات الله پاک مسلمانان لور کی او داغه او بنگړي نه کسرا چې کوم بنگړي بلا سي کسرا لکه څنګه چې پاکستان مشر ته دغه ویل کې صدر ویل کې دا شان د روم مشر ته قیصر به ویل کېدو او د ایران صدر ته کسرا ویل کېدو نه د کسرا غا بنگړي نه دا مونږ ته درکو مونږ پرې چې مونږ زو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته چې تماته معافینامه ولیکا معافینامه دا مطلب چې لکه ته که خدای پاک تعالی چرته بره درکو کنه ځکه دغه پته ورته ولګی دا چې دا چرته دروغجن نشي کېده ځکه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه حالات ولل او دغه ولل نو دا یقین دا راغی چې دا پیغمبر اسلام خود دروغجن نه دی بخامخ الله پاک غالب کوي نو د پیغمبر اسلام ته چې تماته یو معافینامه ولیکا که چرته خدای پاک تعالی غلبه درکړه نو تب ماته سنوي ماته بسنه پیغمبر اسلام عامر ابن فوهره چې کوم د دوسر روانو ناته وی چې ته د چمړه سرمنی باندې یو دغه ولي کو معافینامه ولي کړه وغه دل ورکړه او دته پیغمبر اسلام دا خبر وکړه چې د کسرا کته ته خدای پاک محلات مسلمانان لړکړل نو باغه بنگړي مونږ ته تاچو دا پیغمبر اسلام د خپل نه خبر وته هو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا خبر لرم خدا خبر پرغم چې کله پیغمبر علی دغه بیا ایمان راوړو ډیر واپس شو دا غزنه او چې خلکو بردنه تاسو کو کنه نو دا ورته یې ماته پته نشته ما سوق دي دي او پیغمبر علی الصلوۃ والسلام په زمانه کې تو په انتظار باندې چیرې اوس په قیصر او د کسرا غ محلات به اوس فتح شي اوس په فتح شي پیغمبر سلام وفات شو او قیصر او د کسرا محلات چې دا فتح نشول دا حضرت ابوبکر زمانہ 2 کال ته تیر شول او بدی کې هم هغه دغه نشول د حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق ځانو په دور کې قیصر او د کسرا محلات چې دا فتح شول ډیر زیات ډیر چې کنه داګه محلاتونه مسجد نبوي ډک شو وای په مسجد نبوي کې دومره سره در او سپینزر او دومره سونه ولګیدل کنه داګه د محلاتو چې یو طرف ته یو کس ولاړ د ډیر کې نه هغه طرف ته چندا ونخ کاریدو حضرت عمر زرم فرمایل چې دې ټول سامان لیست چندا مال راکې صحابه کرامو دا ټول لیست چندا ولیکو حضرت عمر ورکو حضرت عمر چول نو ودا غلط ته بیا ولیکي په دویم بیا باندې بیا هو یو څه دا ولیکو حضرت عمر چول نو بیا پکې نو په دریم بیا باندې حضرت عمر نو فرمایل چې دا د قیصر او د کسرا محلات الله پاک موږ لرا کړل نو په دې کې د قیصر او د کسرا بنگړي چې دا پکې نشته او دې مبارک یو خبره ماته پیغمبر سلام کړی بیا چې نندو ولټول په اخر کې هغه کړای چې نندا پراتی وي او هغه راوستل شو حضرت عمر فاروق دانو حکم وکړو چې سراقه چې نندا راولې سراقه په خپل راتلې نشو او د دوه کسانو په دای کې په سهار باندې هغه راغی او خپل لاسونه را مخامخ کړل او هغه کم کړای چې وي د کسرا هغه سراقه ته واچول ولی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل نه خبره خته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل نه چې یو خبره مو کوي اګه روح کیږي او سراقه ته دغه سراقه ډیر زیات دغه نه پجړا شو چې راکړه ما په هغه وخت کې پیغمبر اسلام وجلې نو په ماته دونه عزت چندا باندې وراتل شي هرال دا یو واقعا دا شو دویم واقعا دا و دریم واقعا چې کله لګ دوه مخ کې لاړل نو دغه د یو بل کسو بوریدا اسلمي رضی الله تعالی ګور په لار باندې درې واقعات چې یو د ام معبد و یو د سراقه ابن مالک او یو د بوریدا اسلمي رضی الله تعالی عنہ بوریدا اسلمي رضی الله تعالی دغه په دغه ټیم کې اسلام نو راوړې خدای دې نه د 70 کسان سره دې روان شو او د 70 کسان سره دې په دې نیت باندې روان شو چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نصر وو او دې بعد اصل او خان چې دنده به موږ ته ملاويږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه دا خواته نږدې راغی نو پیغمبر اسلام تاسو کو من انت تاسو کې دې دوی چې زما زبوریده ما بوریده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر ته فرمایل یا ابابکر برد امرنا وصلح د پیغمبر اسلام تفاعل وکړو تفاعل ولېږي نیک فعالی ته په اسلام کې نیک فعالی ترنده غوښته هو بدفعالی نشته بدفعالی دا معنی چې سړی سار راوځي لکه ما سار وې تور په شو لیدل کنه نن به زما ورستوله خراب وګرځي دا پیغمبر اسلام وجه نشته په اسلام کې او نیک فعالی شته نیک فعالی لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تاسو کو چې تاسو نوم دی بوریدا نو بوریدا معنا په برد یا خوالی ته ویل کیږي بوریدا دغه غ تصغیر دی
نو پیغمبر اسلام فرمایل ابو بکر چې یا ابو بکر یا ابا بکر برد امرنا وصلح چې زمونږ غکار چې کنه دا یو شو دا برابر شو پیغمبر اسلام نیک فالو کې چې دلی نوم نه دا چې زمونږ کار خدای پاک برابر کړي. بیا ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوین ته پوښتنه کو چې تا تعلق د کومه قبیله سره دی؟ دې من اسلم یعنی د بونو اسلم قبیله نه زما. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې سلام نو وس منګه په سلامتی باندې شو په امن باندې شو. درېم ته پوښتنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو چې د کم خاص نه دای کستا کم خاص مطلب لکه یو قبیله نو په قبیله کې بیا خاندان نه ته به کې د کم خاندان نه ناورته من بني سهم یعنی نوم من بریدره او د بنو اسلم قبیله نعمه او بیا د بنو سهم د خاندان نعمه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي خرج سهمک استای ساوي سقط درور رسیدا نصیب درته درور رسیدو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے تاسو کو چې تاسو کې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي انا محمد ابن عبد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم جزاء محمد د الله زویما او د الله طرف نه رسول الله علیه وسلم بریده په دغه ټیم کې اسلام راوړو. او ځکه چې د پیغمبر اسلام سره ورته دا خبرې وکړي د پیغمبر اسلام د خبرو د وجنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق د وجنه او د پیغمبر اسلام د شکل شوبات د لیدو د وجنه دا غزل خدای پاک بدل کو او ډایرکټ کلمه ویله او د سره دی او یا کسانو چې کوم د سره تلو د پیغمبر اسلام د مرګ لپاره او هم ایمان چندارو. په دې کې نقطه دا چې ګوره یو کس دا وتره د ګناه لپاره دی او په ګناهونو کې ټول اعلی ګناه چې د اسلام د وفات لپاره تلره خو الله پاک دا غزل په یو ساعت کې بدل کو او الله پاک دته او د ملګرو ته د اسلام هدایت وکړو او د ټول اسلام راوړو. دینه بعد د قبولیده چې کنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعرض وکړو چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تکله چې مدینه منوره ته ځي نو پکا دار چې تاسو یو جنډي چې خلکو ته پته لګي چې دا دغه روان دي حضور صلی الله علیه وسلم هغه تشریف راوړو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په دغه ټیم کې چې نن دا دغه ودا پټکیو هغه پټکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوس کو او یو نیزه چې نن دا کړل پای کې بریدل ځان له ورکړل چې دا تا واخله او دا جنډه چې دا اوچته کو دغه جنډه بریدل ځان ورکړل. نو سوچ منغو کو چې ګوره الله پاک د انسان زړه بدلی کنه په دې کې وخت نه لګي چې د روان چې د اسلام د ختمولو لپاره اوس چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته ننوځي جنډه به بریدل ځان سره د اسلام جنډه دا دو درینه چې روان شو. الته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روانګي خبر چې د مدینه منورې خلکو ته رسیدل په یو روایت او ورځ کې بل روایت کوي چې لس ورځې دا ماته ستاسو کو چې دو پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته چې ورسید. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبر خو مدینه منورې ته رسیدل هر وخت باغو سار براتل او د مسپکینو پورې جن دا ولاړو په انتظار باندې پړې رکو باندې چې اوس په پیغمبر علیه السلام راشي اوس براشي خو چې مسپکین مو شو او بیا لاړل یو بیره دو دا انتظار کوو واپس کېدل نو یو يهودي په یو ډېر کې باندې چې دا ولاړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لوري نه چې دا ول دعا وی پیژندو چې دا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی او بکر نور دی. نو چغې کړه یا بنو قیله هذا جدکم چې اے د قیله اولاد قیله دا اوس او د خزرج د مور نومو اوس او خزرج د دوه ورونو دا غي د مور نه قیله نومو نو دا ورته یا بني قیله هذا جدکم اے بنو قیله راشه تاسو خوشبختی تاسو غیسا تاسو هغه بخت دندار یخ شو راشه حضور صلی الله علیه وسلم دا تشریف راوړو دنیا دا خبر وې اوریدلو چې انصار او خزي او سړی ټول هغه چیندار منډه کړل او ټول نارای تکبیر چغې چیندا شروع کړلې او بني عمرو ابن عوف دا غي کوم محله بني عمرو ابن عوف نو اغه ته دغه محله ته دا ټول راجم شول. پیغمبر سلام الله مدینه منوره نه داخل شوه خو دا بهر نه دغه بني عمرو ابن عوف ته دو ټول چیندار راجم شول. دا مدینه منوره نه په 3 میله فاصله کې یعنی مدینه منوره ته 3 میله فاصله چیندا پاتې کم ځای کې چې اوس قباء مسجد ده کنه نو هغه دغه قباء محله ورته هم ویل کېږي. مسجد قباء دا لولنې جمعه ته کوم په اسلام کې جوړ شوی دی او دا مسجد قباء پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک په دې قباء کې 2 رکعات منځ وکړي نو الله پاک بدله د عمره ثواب ورکړي. نو الله پاک دې مونږ بار بار بوزي مدینه منوره ته چې کله سهار خلک منځ وکړي نو جنت البقیع ته خلک زی او چې کله جنت البقیع ته نه زی بیا لاړ شي دغلته قباء ته نو قباء کې
30-35 منټ کې خلک پیاده چرندارو سي ال د کیلار شي قباء محله ته اول د قباء مسجد کې منځو کې ادا کینه بعد ال د اشراق دوی لکه خلک منځو کې او بیا د کیسې چې د اشراق ټایم ال د خلک د اشراق منځو کې او بیا د هغه ځای خپل راځي ځکه مدینه منوره کې خلک او مکه مکرمه کې خلک چې طوافونه کوي او مسجد حرام ته ګورل کې خودونه دغه نه په مدینه منوره کې نو بل ته بیا خلک قباء ته ډیر زی نو ال د خدای پاک مون بار بوزي نو هغه بني عمرو بن عوف قبيله دغه خاندان ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د ټول خلک جندار راځم شول او د دې خاندان چې کوم مشهور داونه کلثوم بن هدم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې کم کور کې چې اول قیام کړو دا کلثوم بن هدم نومو کلثوم ابن هدم دا چې کله پیغمبر سلام قباء مالی ته ورسېدو کنه ابو ایوب انصاری سره غوګونه کې برای چې مو کولې چې ابو ایوب انصاری دی هغه ورستو مدینه منورې ته چې ورسې الته کې هغه خبره کو دا خو لا قباء محله کې دي نو په قباء محله کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنہ په کور کې جندا پاتې شو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خبیب ابن اساف په کور کې خبیب ابن اساف رضی الله تعالی حضرت ابوبکر صدیق هم د دوی په کور کې پاتې شو او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د دوی په کور کې چنده پاتې شو دا درې ورځې دوی الته کېو په دې قباء مالک درې ورځې او په دې درې ورځو کې حضرت علي رضی الله عنه چې کنه کم د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې پاتې کړو هغه هم د قباء ته چنده راورسېدو او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره د کلثوم ابن هدم په کور کې چنده یو اختیار کو د ټول نه اول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله په قباء کې لکدا ورځې تیرولې ټول نه اول دا غمو کو چیرې جمعه چنده جوړول غواړي او د ټول نه اول بنیاد کې خودو د قباء مالک د قباء مسجد قباء او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې اول کانه چنده راواچول بیا حضرت ابوبکر بیا حضرت عمر بیا حضرت عثمان په دې طریقه باندې دا کانه چنده دا کړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام په خپل باندې کار وکړو دغه مقام باندې الله پاک دا آیت نازل کړل لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه چې کله د مسجد قباء په خلاف کې ورسره ان شاء الله واقعات وکړي چې مسجد زرار کافرانو روکو مسجد زرار کافرانو روکو چې بای کې د مسلمانانو خلاف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف منسوبې جوړولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې تراشه زمو سره بدی کور کې بدی جمعات کې تمونځو کې چې منګه پکې برکت تب پکې حاصل کو الله کې خداغو منسوبې نورې وي چې منګه خلکو ته وایي چې بیا کدا زمو د جمعات دا دغه نه وي صحیح جمعات نه پیغمبر اسلام بدل کې موږ نه کوو ها نو پیغمبر اسلام چې سو سی غزوی لزما خندق لته هغه نه بیا راشم بیا وځه د جمعات کې پاتې شم الله پاک آیت نازل کړل چې مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه چې هغه جمعه چې دغه په تقوا باندې بنیاد کې خدای شوی له اول ورځې نه ډیر حقدار دی چې ته پای کې قیام وکړي او بیا الله پاک قباء مالی ولا لپاره فرمایل فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين چې په دې قباء مالی کې دغه خلک ته چې هغه دا خوخه چې دوی پاکي حاصل کړي اوس پاکي پس سره حاصل نو پیغمبر اسلام دنه تاسو کو چې تاسو پس سره پاکي حاصل و چې الله پاک دونه ستاسو صفات چرنده په قران مجید کې کړه ناوی کله چې منګه په واړو بولو کو یا لوی بولو کو لاول ځان په لوټه باندې پاکو به بس تاګه نه تنه په بو باندې استنجا چرنده کو لکه اوس خو دې زمانه کې کلوټی نشته لري خدای دا کوم ټالټ پیپر ټیشو پیپر دې نه هغه باندې بیا راګینه بعد نو او پیغمبر اسلام چې کله ورسېدو کنه نو دغه تاریخو 12 ربیع الاول باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا رسیدل په 12 ربیع الاول باندې یو دغه دار چې په 27 سفر باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه شوی دی یو قول پکې دی په 27 سفر باندې او په 8 باندې پیغمبر اسلام رسیدل خو زید صحیح دی چې پیغمبر اسلام په 12 ربیع الاول باندې دا رسیدل اوس د دکې دغه نه د هجرت نه د اسلامی تاریخ ابتدا شوی ده د اسلامی تاریخ ابتدا چې ده کنه دا د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې شوی ده لکه نن لکه نو رمضان ده نو دی اسلامی تاریخ ابتدا دا کله شوی ده دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شوی ده حضرت عمر فاروق په زمانه کې صحابه کرام راجم شول او دغه دا کنه محرک داو چې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ابو موسی اشعری رضی الله عنه د دې وزګي گورنر نو دا حضرت عمر ته دا پیغام راولېګو چې ته چې موږ ته خط را لېږي نو موږ ته پته نه لګي چې دا تا کله را لېګل
موږ ته پته نه لګي چې دا تاکل را لګل ځکه یو حکم چې د الله سره مخکې راشي موږ ته ملو شي هغه یوم یشبال نو چې موږ دا کوو راغي وړي شوري دي تیر شي نو ته چې کله موږ ته دا دغه را لګي نو بدی کې تم ته تاریخ لیکا وس تاریخ چې نن او زمانه نه کوم را روانو نو خو د عیسایانو تاریخو نو دو صحابه کرام مشوره وکړه چې دا تاریخ موږ د سنه مقرر کړو نیو قول بګیدار هغه چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعثت چې کله شوه دی کنه دا بعثت د کال نه چلنو دا به موږ مقرر کړو د بعثت یو بګیداو چې پیغمبر اسلام د پیدایش نه دویم دا چې پیغمبر اسلام د بعثت نه دریم دا چې پیغمبر اسلام د وفات نه څلورم دا چې دا دغه نه د هجرت د چلن دا به مقرر کړو نو کم کسانو چې دا وی چیرې دغه نه به وکړو د نبوت نه د پیدایش نه نو هغه وی چیرې دا حضرت ابوبکر دا راي فخنه و دا حضرت عمر نو خو او د وفات ازګه چې دا یو عظیمه ثانیه وا خلکو ته بیا بار بار دار ایدل نو د ټولو صحابه کرام حضرت عمر حکم کو انور صحابه کرام په اجماع وکړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکه په ربیع الاول کې دا هجرت کړل او د دې هجرت نه جندا مو شروع کو اوس په کار خو بیا دا و چې د ربیع الاول کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت کړل نه چې ربیع الاول نه شروع کړو نو ربیع الاول نه شروع کړي د محرم نه شروع کړه ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده چې د محرم نه و ها لکه په ذل حجه کې کم بیا د عقبه ثانیه جو شو او دعوت ورکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چتا سوراشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تلو اراده د محرم نه وګړه خدا الله پاک د حکم په انتظار باندې چیر اوس په الله حکم وکي اوس په الله پاک حکم وکي نو په محرم نه اراده شروع شو او په ربیع الاول کې بیا سفر چندا شروع شو نو د محرم نه ځکه دا اسلامي تاریخ شروع شو محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی دا د دې اسلامي تاریخ یادول چې کنه دا فرض کفایه دي فرض کفایه مطلب لکه څومره چې اسلامي احکامات دي کنه نو دا په دغه باندې دي په اسلامي میاشتو باندې دي په اسلامي کال باندې لکه اوس روزي دي کنه روزي منګ نیسو نو په دې کې چې الکان جنکې چې د دې بلوغ عمر منګ پته لګاو نو دا به منګ د اسلامي حساب سره لګاو یا که مطلب 15 کال دي کنه نو 15 کال دا په اسلامي حساب سره پکار دي په انګریزي حساب سره نو ځکه انګریزي حساب چې دا 365 ورځې دی او دا بل 350 354 55 ورځې تقریبا نو په دې کې دا ډیر فرق راوځي بیا او دغه شانتي منګه اختر کو حج کو روزي دي سوندا ټول منګه په اسلامي تاریخ باندې چندا کو نو موږ ته زیات نه زیات د روزي له تاریخ پته چیرې نن دا دونه روزه راغنه اته مله اونور کا په بوزګ د نو څه ته پوزګ چې اسلامي تاریخ سره نو اسلامي تاریخ په کې څه توي چا ته پته هم نه چیرې دا کم کال لته تاسو کم کسان ته پته لري چې دا کم کال روان دي اسلامي 1444 ماشاءالله ها نو دا سورۃ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه قباء کې وو د دې قباء نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اندار وته او بلار کې یو محله راتله هغه محله ته ویل کېږي محله بني سالم محله بني سالم په دې محله بني سالم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولنې د جمعې مونږ کړه ده اولنې د جمعې مونږ په کوم ځای کې شو با محله بني سالم کې مخکې د جمعې هغه نوم په دې کلاس کې شو اسد ابن زراره د جمعې عروبه به ورته وي او د جمعې په ځمانه بخلق را جمع کول او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اولنې مونږ د جمعې شوه ده دا په محله بني سالم کې جنن دا شوه ده د جمعې را منځو ال ته راغې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پای کې خطبه ویله او خطبه دا نه کنه چې پای کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در په اسلام کې ټول لولنې خطبه او لولنې جمعه دا خطبه معنی تاسو په اردو کې مزر سره الحمدللہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اس کا کفر نہیں کرتا بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے محمد اس کے بندہ اور رسول ہے جس کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور موعظت دے کر ایسے وقت میں بھیجا کہ جب انبیاء اور رسول کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برا انعام تھا اور لوگ گمراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی اور جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ بیراہ ہوا اور کوتاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا اور میں تم کو اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دے پس بچو اس چیز سے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈرایا ہے تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت اور موعظت نہیں اور بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف خداوندی آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار ہے اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے جس سے مقصود رضائے خداوندی ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو ظاہر و باطن کے
मुखलिसाना इस्लाह दुनिया में इसके लिए बाइज़्ज़त व शोहरत है और मरने के बाद ज़ख़ीर आखिरत है कि जिस वक्त इंसान अमाल सालिहा का गाया दर्जा मोहताज होगा और खिलाफ तक़वा उमूर के मुताल्लिक़ इस दिन ये तमन्ना करेगा कि काश मेरे रिज़्क़ के दरमियान मुसाफ़त बईदा हाइल हुई। और अल्लाह ताला तुमको अपनी आज़मत और जलाल से डराते हो। ये डराना इस वजह से है कि अल्लाह ताला बंदों पर निहायत मेहरबान है। अल्लाह अपने कौल में सच्चा और वादा का वफ़ा करने वाला है। इसकी कौल और वादे में खलफ नहीं। मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या व मा अना बिज़ल्लामिल लिल-आबीद। बस दुनिया और आखिरत में और ज़ाहिर और बातिन में अल्लाह से डरो, ताकि जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला इसकी गुनाहों का कफ़ारा फरमाते हैं और अजर अज़ीम अता फरमाते हैं। और जो खास अल्लाह ताला से डरे ताकि वो बिलाशुबा बड़ा कामयाब हुआ। और तहक़ीक़ अल्लाह का तक़वा ऐसी शय है कि अल्लाह के ग़ज़ब, उसकी उक़ूबत और सज़ा और नाराज़गी से बचाता है। और तक़वा ही क़यामत के दिन चेहरों को रोशन और मुनव्वर बनाएगा और रज़ाए खुदावंदी और रफ़े दर्जात का ज़रिया और वसीला होगा। और तक़वा में जिस कदर हिस्सा ले सकते हो ले लो, इसमें कमी ना करो। अल्लाह की इताअत में किसी किस्म की कोताही ना करो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए किताब उतारी और हिदायत का रास्ता तुम्हारे लिए वाज़ेह किया ताकि सादिक़ और काज़िब में इम्तियाज़ हो जाए। और बस जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ एहसान किया इस तरह तुम हुस्न व खूबी के साथ इसकी इताअत बजा लाओ और इसके दुश्मनों से दुश्मनी करो, इसकी राह में कमाकू जिहाद करो। अल्लाह ताला ने तुमको अपने लिए मखसूस और मुंतखब किया और तुम्हारा नाम लक़ब मुसलमान रखा। बस अपना मुती और फरमानबरदार रखा। बस इस नाम की इलाज रखो। मंशा खुदावंदी ये है कि जिसको हलाक और बर्बाद होना है वो क़याम हुज्जत के बाद हलाक हो, और जो जिंदा रहे वो भी क़याम हुज्जत के बाद बसीरत के साथ जिंदा रहे। कोई बचा और कोई ताकत और कोई क़ुव्वत बगैर अल्लाह की मदद की मुमकिन नहीं। बस कसरत से अल्लाह का जिक्र करो और आखिरत के लिए अमल करो। जो शख्स अपना मामला खुदा से दुरुस्त कर लेगा अल्लाह ताला लोगों से इसकी किफ़ायत कर लेगा। कोई शख्स उसको ज़रूरत नहीं पहुँचा सकता। वजह इसकी है कि अल्लाह ताला का हुक्म तो लोगों पर चलता है, लोग अल्लाह के हुक्म पर नहीं चला सकते। अल्लाह ताला ही तमाम लोगों का मालिक है और लोग अल्लाह की किसी चीज़ के मालिक नहीं। लिहाजा तुम अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त करो, लोगों की फ़िक्र में मत पड़ो और अल्लाह सबकी किफ़ायत करेगा। अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। دا خطبه ما تاسو ته واوروله او دا چې څوک هم سیرت وایي دا خطبه بیانې په دغه الفاظو باندې وي. په دې کې سبق دا دی چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم 14 کاله په 14 کاله کې د پیغمبر اسلام د خاندان خلکو، د پیغمبر اسلام د محلي خلکو، د پیغمبر صلوات والسلام د زیږی خلکو کم یو داسې تکلیف ته چې هغه د تند رسول پیغمبر اسلام په کانو باندې وشتل شوی کنزله شوی دی، لوریانی کونډې کړل شوی دي، لوریانی طلاق کړل شوی دي او د جسمې د وینو نه له لهن کړل شوی دی او خلکو ته ډېرې بدې ردې او سپکې سپورې او کنزله او هر څه چې دا کړي او دا اولنۍ هغه زیږی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په د اطمینان ساه واغستو. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکینی یو خبرې نه کړې. په دې کې تعلیم دا دی چې پتا باندې کله الله پاک صحیح وخراولي نو ته بیا غلط وخت نه لري. دا اوس ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ونه وي چې رسول الله کې راغلم الته کې خلکو زما سره کم سلوکونه کول، زما تربه زما سره سکول، زما د محلي خلکو، زما د کلی خلکو، د طائف خلکو زما سره کم تکلیفونه کړ تیر کړي. نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو تذکرہ ونکړه. دیو جن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بارک الله پاک فرمایي کنه چې انک لعلى خلق عظیم، چې د اخلاقو په اعلی مرتبه باندې اعلی مرتبه باندې پیغمبر دا خطبه چې کله پیغمبر اسلام د موسی د خطبې نه فارغ شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوالې ته وختو او ابوبکر ځان یو روایت کړی چې د دې سره هم دغه سوالې ته وختل او بل روایت کوي چې دوی جدا وختل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته را روان شو. د انصار یو غټ لخر په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره توري راغستلې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کیر چا پیر شو، د پیغمبر اسلام نه مخکې منصار دي خی طرف ته غس طرف ته شاته او د ټولو سره توري دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دار روان دي او صحابه کرام چې کوم تللی دي هغه ټولو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره روان دي او هر صحابي دا غواړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما کور کې چلن د کې نسله ازما په کور کې آرام وکړل. الدکې د مدینه منورې چې کومې جنکې دي هغه ټول جنن دا ولاړې دي او زنانه ټول د کورونه راوتلې دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حسن او جمال کوم تذکری چې هغه په غوګونو باندې اوریدلې وي چې هغه په خپل سترګو باندې ویني چې واهله طلع البدر علينا من ثنيه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع نحن جوار من بني النجار یا حبذا محمد من جاری. چې طلع البدر علينا د سوال لسمې شپې سپوږمۍ عام اساس سپوږمۍ ته چې کنه د سپوږمۍ درې نمونه یو ته هلال وای رؤیت هلال کمیټه چې کنه نو هلال دا 1 2 3 4 5 د دې مورز چې کم دغې کنه سپوږمۍ دې ته هلال وای. بیا چې کله د سپوږمۍ چې کنه په 13 14 15 باندې دې ته بدر ویل کېږي. بدر
بدر او د سوال لسمې شپې سپوږمۍ ته بدر منیر ویل کیږي او د دین علاوه چې په دې کوم ورځو کې میاشي د قمر ویل کیږي قمر پوهیږئ دی باندې نو دوی د سوال لسمې شپې سپوږمۍ چې دا نه دا په باندې راوختله من سنیه الوداع وداع چې نه دا د رخصتی ته ویل کیږي او سنیه چې نه دا ډیره کې ویل کیږي یعنی عرب چې په مدینه منوره خلک چې په کم ځای کې ملما به استقبال کوو نو هغه ځای پورې براتل چې ملما به رخصت او استدبار نو دوی هم دغه ډیره کې پورې چندا براتل ناوی طلع البدر علينا من ثنيه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي چې په موږ باندې شکر لازم شي غلط چې الله پاک موږ راکو ايو المبعوث فينا ایر علی کلی شو پیغمبر په موږ کې جئت بالامر المطاع تو ډیر اطاعت والا کار د ذکر د تر غلې چې داغه اطاعت بګي او موږ د بن نجار جن کیو او موږ سب بهترین گاونډي موږ ته ملاو شو او ټول چغواله جاء نبی الله جاء رسول الله وګوره یو طرف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه حالت کوم چې د مکه مکرمه راوته او یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینه ته د مدینه منوره ته دراتلو حالت چې خلک ټول د په ځامن نه پويږي او ټول به اختیار چغوي او حضرت انس سلام فرمایي چې د پیغمبر علی پکم ورځ باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړو په هغه وخت کې د مدینه منوره هر ذره چنده روخانه او د مدینه منوره خلک په یې اوسې باندې دومره خوشاله شي ویني دي څومره چې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم پر اتک باندې هغه خوشاله شي ویني او د ډیر زیات خوشاله نه د حبشو خلق بو هغه با د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نه واجب کوله کرتبونه به کول او د دې لپاره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشاله شي او کم غم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلکو رسول لري کم تکلیف چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خلکو رسول لري چې هغه پیغمبر اسلام نه هیر شي عدل په مدینه منوره کې پیغمبر اسلام زړه ولګي هر یو کس دا وختله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه به راکاګو دا مهار به راکاګو دا کم د سورلې هغه دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ سره پاتې شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل دعوها فانها مأموره تاسو دا پری دا مهار پری تاسو دا پری چې په کم ځای ته دا سورلې غواړي او دې ته د الله پاک طرف حکم شوی دی هغه لګ بزلاټ شمو ال دغه چرنده بزدا کم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وختله بنو نجار د پیغمبر اسلام نکاح نه اوله کې تاسو ته بدل شي چې حضرت عبد الله جنن دالکا سفر کو او الله کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور امینه رضی الله عنها سره نکاح وکړه او بیا جندا دغه شو یادی دي کنه اوله کې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وختله چې بنو نجار کې زما جنن دا د هوشول او هغه سورلې جنن دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه پکور کې جنن دا دغه شول اشاره شوله یو په دې کې دا خبره ده کنه چې تبع نه قرآن مجید کې چې کم د قوم تبع ذکر ده د قوم تبع د مدینه منوره باندې د تیرېدو تبع دا بچا تیر شوی دی په دای کې اهم خیر قوم اهم خیر ام قوم تبع چې ته دو غره دي قوم د تبع غره دي نه هغه تبع بچا چې نه د مدینه منوره باندې تیرېدو د سره سلور سوا علما کرام د يهودو چې نه موجودو او تورات عالمانو ته دې ټول دې بادشاہ ته دا عرض وکړو چې موږ ته د اجازه راکړه چې موږ بدی مدینه منوره کې جندا پاتې شو هر دې ته هغه زمانه کې یسرب نومو چې دا ولې تاسو لګي پاتې کیږي نو دې چې موږ خپل صحیفو کې دا خبره مونږ لري چې په اخر زمانه کې به کم پیغمبر راځي نو پیغمبر بدل ته کې برازي او دلته خپل اخرنه ورسته ری نو تاسو موږ پرې دي چې موږ لکه د دوی سره چلنه دا دغه شو بادشاہ ټول اجازه ورکړي چې راځي تاسو دا شي او هر یو له جدا جدا کور دې نه هم تیار کو او یو کور به کې تیار کو چې دا کور به د هغه کم نبی چې راځي د هغه نبی لپاره به دا کوري دا کور به د هغه نبی لپاره وي او یو خط ولیکو د هغه زمانه چې کم بادشاہ او هغه د ټول د څومره کسان چې کاند د څومره بادشاہان چې د علما چې او ټول نکاحونه موکړل ټول کورونه ورکړل او په خپل باندې لاړو خو چې کله دتلو نو د وصیت نامه ولیکل یو خبره ولیکل آئی کی دا ولیکل چې شهدت علی احمد انه رسول من الله بارئ النسم چې زه گواہی کوم چې کم احمد پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نوم په مکه کتابونو کې احمد محمد خو بیا حضرت عبد المطلب سے جندا کې خود مکه ذکر جندا شوی دی و چې زه گواہی کوم چې دا احمد الله پاک طرف نه بهترین رسول له فلو مت عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عمه کا چرته زما دا عمر وګت شو او داغه ما اومندو نو زوبه داغه سره بوجو چې تم کې بشم داغه مددگار به ما وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم
او زبر د هغه سره د دشمنانو سره په تور باندې بجنګي کما او د هغه د سینینا د هغه د زړه بزه هر یو غم لري کوم د تبع دا وصیت ولیکو او هغه وصیت چې نه پای باندې خپل مهر ولګو او یو عالم له ورکو وای چې زه خو زم د دې زنه او کستا په زمانه کې دا دغه راغې دا پیغمبر راغنو دا قبوله ته زمانه طرف ورکې هغه عالم چې مړ کېدو خپل اولاد لورکو هغه اولاد چې مړ کېدو خپل اولاد لورکو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش نه 200 کاله مخکې د توبه په دې تر شو او د هغه عالم په کور کې دغه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې دا پیدا شو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې کله پیغمبر اسلام ته دا خبر وکړه دی چې دا ما دا خط چې دا راشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خوشاله شو او دا کور هغه کورو کم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لپاره توبه جوړ کړو دیو جنا د محدثین فرمایي چې پیغمبر خلق دا وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابو ایوب انصاری هم په کور کې پاتې شه نه ابو ایوب انصاری د پیغمبر اسلام په کور کې پاتې شه دا کور خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 200 کاله مخکې جننده توبه جوړ کړو د دې لپاره دا الله پاک فضل له ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم چې دا هر یو کس دا غوښتله چې ډیر زیات مالدار او ډیر دا چې هر یو کس غوښتله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شرف دا حضرت الله پاک حضرت ابو ایوب انصاری نه کو بیا دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور دو چتو یو لاندې چتو یو لپاسه چتو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاندې چت کې جندا دا کو حدیث شریف کې راځي مفهوم دا غیدا ده چې او پیرا حضرت ابو ایوب انصاری نه چې نه په بر چت باندې ګرځیدو په ذهن کې دا خبر راغله چې لکه دا خو د الله رسول لاندې ده او زما دا خپې جندا خو د پیغمبر سره په سر باندې لپس را لې دا خو ډیره زیاته بیا ده بینه او د هغه شپه ما ډیر په تکلیف باندې له سهار شو ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوه فرمایل چې تاسو بر اوخې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې زما مېلمان ډیر راځي دغه راځي تاسو به تکلیفي عین نه قهر سي و زب بر جنندا تاسو نشم د کولان دي تاسو نشم باندې کوله تاسو بر یو زبلان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات په مجبور کو او بر او خجل او چې سبا خوراک دو په خوبه نه به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لېګو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با چې وګړو بیا باغوا خوراک چنده به راکوس کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په کم ځای کې ګوتی مبارک کې خودلې وي هغه ځنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د ابو ایوب انصاری نو دو په خوراکو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادم تر را منتقل شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابو ایوب انصاری په کور کې پاتې شو بیا بدی کې چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته راغی نو الته کې د سمره د مدینه منوره د خلک شو کنه دا ټول لاغه سلور سو علماء کرام په دای کې دیو جنا چې را دی په مدینه منوره کې کم درې قبیلې چې کم مشهور وي بنو قریظه بنو قینقاع بنو نذیر دا هم په هغه علما او اولادو نو هغه په ټولو دا د خپل چیرې په خپل کتابونو کې دا دغه بکول چې هغه به کله مشرکانو بل سره جنگ جګړې کولې نو دوی په انتظار کو چیرې په اخر زمانه کې پیغمبر راځي او موږ بستاو سره بیا مدد به موږ دغه سره موږ بستاو سره جنگي کو نو ټول په دې انتظار باندې چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا په دنیا ته تشریف راوړي وایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی دنیا ته نو دا يهوديان یو ټولګه دار ال پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څومره کسان چې راغلي کنه نو پدې کې درې کسان چې دا ډېر زیات مشهور دي یو ابو یاسر ابن اخطب دی ابو یاسر ابن اخطب دا چې کنه دا د هوی ابن اخطب ورور دی هوی ابن اخطب او هوی چې کنه د صفیه رضی الله تعالی عنها داغي پلارو صفیه بنت هوی صفیه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ازواج مطهرات کې په ازواج مطهرات کې وصفیه دیو نو یو دغه کې راځي روایت دا خود لري ته قاسه خبره مې ذکر چې یو پیرا د ازواج مطهرات پیغمبر علیه السلام د حضرت صفیه ته یو پیغور په تور باندې ویسه خوشتبه وي سره کوله وی منګه چې کنه ټول منګه دغه د مسلمانانو یو د منګه لکه د مکه او د مدینه او ته د بل ځای نه راغلی ځکه د بل ځای نه چرند راغلی او تاسو لاول لکه يهوديان او دغه تاسو پیغمبر اسلام ته ډیر زیات نقصان سره جدا رااله پیغمبر علیه السلام ته وی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې تاسو ورته وای چې تاسو غوښتل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیانی او ما د دوه نسبت دي یو خو د پیغمبر لوري ما او بل چې نه زه د پیغمبر بیبیوم یم هغه نسبت تاسو نشته څنګه دغه چې دا خو يهودي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موسی علیه الصلاۃ والسلام د نسبت کو چې دا موسی علیه الصلاۃ والسلام په اولاد کې ندی ته چې تا ما باندې دغه کو
نو کله چې دا کسان چې دندارال کنه یاسر ابن احتب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل د ټول نمخ کې جنن دی راغلو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلام چې دی وارد یعنی کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وینا کوله قران مجید وی نه هغه وارد یو دای کې دا چې سوره یوسف بل روایت کې دا چې لکه سوره یوسف بل يهودي اوریدل او د جنن دا اوریدل او چې کله دا خبره واوریدله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلام واوریدو نو خپل قوم ته لاړو خپل قوم ته اعلان وکړو چې اطيعوني تاسو زما تابعداري وکړئ فإن هذا النبي الذي كنا ننتظر چې دا هغه نبی دی کوم چې موږ انتظار کوو او خلکو چې نه دا دغه وکړو د دروغجن وکړو او د خلکو باندې دا وکړو خو لګنې په خپل ومنل دي یاسر او نه نور خلکو چې دا ومنل دیم دا وکنه چې ابن سوریا دا یو کس وو سوریا ابن سوریا نو مددنه ابن سوریا نو دا ابن سوریا یو خدای یا ابو یاسر هغه ابن سوریا د هم د يهوديانو یو مشهور عالم دی چې نه دی راغلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو وکړو چې دا زتال الله قسم در کومه چې تا مال دغه د اسلام حقانیت او د پیغمبر اسلام بیان کړ دا غینه بعد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبر وکړه چې تعالی قسم در کوم چې تا ماته رښتیا دا خبره وکړه چې کم شادي شوده سړی رې دا هغه زنا وکي نو دا څه سزا ده نو ابن سوریا ورته وی چې لکه په تورات کې دغه حکم دی کم چې په قران مجید کې او په تورات کې دا خبره جنن دا موجود دي او دا هم موجود دي په تورات کې چې ته نبی خو موږ به دا باندې ایمان نه وروړو د حسد د وجنه هغه حسد دا وکنه چې یو خبره دا سین کې راځي کنه چې يهوديانو دونه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دونه خبرې اترې چې دای منلې او دونه دغه کړو د پیغمبر اسلام فضایل او د پیغمبر اسلام هغه علامات ټول کړو به په ایمان نه راوړو ایمان بول نه راوړو ځکه به نه راوړو کنه چې د ټولو د يهوديانو دا خبره کوله چې يهوديان ګوره د حضرت ابراهيم علیه السلام اوله کې تاسو ویل شو د ابراهيم علیه السلام دوه زامنو یو حضرت اسحاق علیه السلام او یو حضرت اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی وو یعقوب چاته بني اسرائیل ویلېږي اسرائیل د یعقوب علیه السلام دوله زامنو یو په یوسف علیه السلام او نور اگې ته بیا بني اسرائیل ویلېږي نو دا بني اسرائیل يهوديانو نو د دوی ټولو دا دغه کنه چې دوی ټول په انتظار باندې چې موږ به پیغمبر علیه السلام په من کې راضي په دې بني اسرائیلو کې راضي او موږ به د خلکو خلاف چیندا وکړو الته کې پیغمبر علیه السلام پیدا شو په بني اسماعیل کې په بني اسماعیل کې پیدا شو دغه یو خبره وا چې د دوی د پیغمبر علیه السلام سره حسد بغض پیدا شو او دوی باوجود د دینه الله پاک دوی بارک فرمای الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناهم چې دوی کوم کسان چې موږ دا کتاب ورکړل لري دوی دا پیغمبر د سپېږي نه لکه څنګه خپل ځامن پیژني او حضرت عبد الله ابن سلام فرمای چې لکه زمون خپل ځامن کې هم ته شک ته چې خپل ځامن زمنګ لکه خزي چې نن دا لکه حرام کړی دی او کړی کړی او پیغمبر پر اتلو کوم ته شک نشته لکه ورسره دا واقعیت راځي تاسو ودرګي یو دریم نمبر کې کوم د يهوديانو عالم او هغه د پیغمبر سلام خو راغلو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ خپل نوم اول چې کنه دا حسین په صاد سره حسین خپل نوم د عبد الله نوم بیا ورستو چې دا جوړ شو د يهوديانو غټ عالمو د لس کسانو مبارک پیغمبر سلام فرمایلیو کدی لس کسانو چې دلته دا کم چوری ته را پاس وي دا خو دې هغه ته ودی دا ودی ها خواده ملګرو باندې لاس کې دې چې را پاسي ها نو دا دغه چې کنه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او پیغمبر سلام د لس کسانو مبارک فرمایل کدی لس يهودي عالمانو چې دا ایمان راوړو نو د زمکه په مخ باندې با یو يهودي چې دا پاتې نشي داږي کې ټول نمشر چې دا به عبد الله ابن سلام زنو عبد الله ابن سلام فرمای چې کله ما ته پته ولګی چې حضور صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف راوړل نو زه ټول نمخ کې د پیغمبر علیه السلام خو عالم هو فلما رايت وجهه ما چې کله پیغمبر علیه السلام مخ مبارک ولیدو نو ما ته پته ولګی چې عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب چې ما ته پته ولګی چې دا مخ چې دا چې دروغجن نشي کېږي او دا خو بیانې هغه رسول کوم چې موږ په خپل دای کې چې په کتابونو کې موږ دا کړی او عبد الله ابن سلام چې د پیغمبر علیه السلام اولنی خبره اوریدلې دي هغه په اخلاق مبارک د ټولو نه اهم خبرې دي وای ما پیغمبر علیه السلام نه اوریدلې چې یا ایها الناس اطعموا الطعام اولنی خبره ما پیغمبر اسلام نه سلور خبرې ما اوریدلې نمبر 1 یا ایها الناس اطعموا الطعام اے خلکو تاسو په خلکو باندې خوراک خوروي په غریبانو باندې په یتیمانو باندې په مسکینانو باندې د څه خلک چې داوی وس نه کیږي نو هغه د خپل وس مطابق ځنده ورکوي
دویم یا ایها الناس اطعموا الطعام یو به خبره دویم وافشوا السلام تاسو سلام خوروي ځکه سلام ته بل انسان ته کنه یی مطلب دا دی چې زموږ طرف نه تامه د الله پاک سلامتی دی او زموږ طرف نه په محفوظي دریم نمبر پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایل وصل الارحام تاسو صله رحمی پالي صله رحمی مطلب ستا پلاټ دی رور دی خور دی تر دی ماما دی ترزوی دی ماما زوی دی دغه سره خپل ولی پالل دغه اسلام فرمایي کم کس دا غوړي زما په مال کې زما په عمر کې برکت پیدا شي نه دې صله رحمی کوي او څلورم خبره چې وصلوا بالليل والناس نيام چې تاسو د شپې مونږ کوي د تهجد مونږ کوي په لاس کې چې داخله کو دي نو چې کله تاسو دا څلور کارونه کوي یا ایها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام نو تدخلوا الجنه بسلام تاسو جنت په سلامتی سره داخلي دي یعنی چې دا څلور کارونه سو کوي کنه بس جنت ته باغ په سلامتی باندې داخلي دي رواه عبد الله ابن سلام چې دا د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا نقل دي نو دی و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال زراله ما دا اولنی خبره ووري چې ما دا خبره ووري کنه ما چې دا خبره خو دروغجن کړي نشي نور دغه دا چې دا د خپل ترور سره چې د مذاکره چې دا هم کړي و هغه د بګینی سره عبد الله ابن سلام رضی الله چې کله اسلام راوړو کنه نو پیغمبر اسلام دته چې ته په یو کوډګي کې چې دا یو کمرې دی ورته نه کوچ تر لکه بنچ دلته کې کېنه د کېنو يهوديان نالل او ورته وی چیرته د الله رسول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چیرته دای ستاسو دلیل استاپ نبوت باندې چې ته نبی پیغمبر سلام ورته بار بار چنن دا ورته دعوت ورکو د اسلام بیا د پیغمبر سلام عبد الله ابن سلام بار ستاسو خیال څنګه سره وای او بمنګ زموږ سردار دی او د مور ډیره زیاته خزوا او د بمنګ ډیر زیات اوچت عالم دی او چې دې څه خبره کوي موږ دا خبره منو جو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ک عبد الله ابن سلام ایمان نه وړي بیا راوړي نو هغه چې نه عبد الله ابن سلام خو چته ایمان نشي راوړي ځکه زمونږه دغه زمونږه غټ پېښوا دی او زمونږ سردار دی دې چرته هم ایمان چې نه نشي راوړي یو کاغه ایمان نه وړي کاغه ایمان نه وړي چې موږ به ایمان نه وړو چې زمونږ مشه چې ایمان نه وړو موږ بسر کې ایمان نه وړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آیت راوځه دې جراوته د کلمه ویلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او دې يهوديانو ته وی چې دا په خدای قسم کته سو ما اوچ تعلیم کړي دا هغه عالم دی او دا هغه نبی دی کم چې زمونږ په کتاب کې چې دا غي ذکر دی او کم چې مونږه بشارت اوریدلی وي کافرانو چې دا خبر اورید کنه نو ته کنزل ویل شروع کړ او چې دا مور چې کنه دا ډیر ناکاره خزوا او دا ډیر د روزن سره دی او دا هغه دی په یو ساعت کې ګور خپل خبره جندا بدل کړل کله چې اسلام خبر وته دوی ته دا شوله دوی مبارک الله پاک ظاهر آیات نازل کړل قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين دی بارک دا دغه عبد الله بن سلام نو شو دنه اخوس یو بل صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه د اسلام راوړل واقعا راغینه بعد بیا هجرت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعه دا بیا جوړی ان شاء الله دا بل سبق ما لکتین دا وی